الرحمن الرحیم مختصر القدوری پڑھو نمبر 2 سبق نمبر 14 باب الصرف دی زنه مصنف علیه الرحمه بیا صرف د تخای بیا صرف څه معنا ده دی بیل معنا داری بی خپل معناوی صرف پھیرنا یو شی ډول اړول تل شي دی کی څه مراد ده د سرو زارو بداله کې سره زار ورکول د سپینو زارو بداله کې سپین ورکول یا د سرو بداله کې سپین یا د سپینو بدالو کې سره معنا هر طرف نور کې روپۍ وي صحیح ده دی تل شي بیع الصرف لکه درهم سره بدله یا دینار سره بدله یا دینار درهم سره صحیح ده اشرفي و غیره دا شین څه دي دی تل شي بیع الصرف الصرف هو البيع دا اغي بي تل شي اذا كان كل واحد من عوزيه دا دوار عوزونه چې سمند او کما بيع ده کنه من جنس الاثمان دا چې شي قیمتونه وي روپۍ وي صحیح ده سمن یا اسمون ته نشي له پوس اسمون ته فین باع فضه کای سره سپین زر خارج کی به فضه سپینو زارو بداله کې او ذهبا بذهب سر زر بداله کې لم يجوز دی کی زیاتواله نه دا جایز الا مثلا بمثل یا مثلا بمثل برابر سره بار بوي خیر دا و این اختلافا فی الجودة والصیاغه اگر چې خوولی او بدولی کې کا بدل وی فرونه کې لکه واسونه اعلی کوالټي ولا دا بلا اعلی کوالټي ولا نه د صحیح ده های کوالټي نه د ټیک ده لو کوالټي ده یا میډیم کوالټي ده پرونه کوي ولا بد من قبض العوزين بل پکې دا شرط به صرف کې چې دواړه عوزونه به قبضه کوي تواله ما تراکسي د قبل الابتراق جدای بور کې نوي شي جدای نه مخ کې د تلل نه مخ کې د دغه خبره ختمېدل نه مخ کې دا سړی بونه سمن روخله د بل مسمن روخله صحیح ده و اذا باع الذهب بالفضه کبه یو سره سره زر د سپینو زرو بداله کې خرڅ کی بدل شو جنس جاز التفاضل زیاتوله خو جایز ده کنه ځکه مجانست پکې نشته خو وجب التقابض قبضه بیا هم ضروری ده و ان افترقا في الصرف قبل قبض العوزين او احدهما که یو سړی بیا صرف کی باید کا مشتری د عقیدین چي دي جدا شو دواړه عوضونه نه ورخستی یا یو پکې نه ورخسته کنه باطل العقد دا عقد نه جایز کیږي صحیح شو کورسته قبضه کی به کور نه کی ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه هم د شتا صرف بیا کی چې سو پر سمندي قبض کړه نه تصرف پکې نشي کولای علي دلی خرڅول شیان په نشي کولای ويجوز بيع الذهب بالفضه مجازفه انده شیطه جایز د ست سونا د سپینو زارو بداله کې چټاله خارڅه کې په اٹکل سره صرف قبضه پکې شرط کنه تسویه پکې نه ده شرط یو مسله د تخای ومن باع سيفا محلا ب100 درهم یو سړی یو تور در باندې خارڅه کړله هغه کې د سالو درهم برابر سونا لګیدل یا سره خواسته شي وسیده وحلیه 50 درهما پسل درهم در باندې خارڅ کړه کنه او 500 درهم برابر کې سونا لګیدلی و زیور په دفع من ثمن 50 درهما د سړی 500 درهم سمن ور کړلو جاز البيع بيع جایز ولا وکان المقبوض من حصه الفضه د کومي روپۍ دی قبضه کړی دا به د سپینو زارو مقابله کې شي صحیح ده وان لم يبين ذلك اگر چې کا بیان کړی نه وي خیر ده وكذلك امدش تكديلي بيع جائز ده ان قال خذ هذه ال50 من ثمنها دا 50 درهم دي سمن واخلا فان لم يتقابضوا كقبضه ونکړه حتى افترقا دوړه جدا شول باطل العقد في الحليه پدغه سونی کی بيع باطل شوالا وان كان يتخلص بغير ضرر کدا سنا ونر بلیدل بغیر دی تکلیفه د کومه سونا څه ده داونه را جدا کېدل را شو کېدل بغیر د تکلیف نه بغیر د مهارت نه جاز البيع في السيف توره خو خارڅه شو په 500 کې کنه وبطل في الحليه سونی کی بنه کېږي ځکه سونا به ته مفت کې ملېږي زیاتی روپۍ به بیا لګي ورکای اور بس ومن باع اناء فضه کایو سره د سپینو زارو لوخه خارڅ کی ثم افترقا سپینو زارو لوخه خارڅ کو بیا جدا شو وقد قبض بعض ثمنه نیمه روپۍ رخصتي وي بطل العقد فيما لم يقبض
د کومې روپینې رخصې دي کې بیه باطله شوله تو تی ویلو د کوم سونی لوښی ده ته موته څو کې رکوې 200 کې که نه دې کې 200 برابر لکه سره زر لګېدلې ده هم د 100 واخله 100 برابر خو صحیح شوه که نه د 100 برابر د برتن کې بیه باطله شه خو اوس به چی شه کوې دې کې به برتن په شریکه بنې وګرځي 200 درهم و که نه 100 خو ماسې درکې که نه داسې وایه څه 100 لکه تو کړې 100 مو کړې په شریکه شولو وصح فیما قبض وکان الاناء مشترکا بینهما د لوښه به شریک شي که بیا داسې چال وشو دیلو څه دا ټولې موده منځ کې بل کاسر وتل څه نیم خو سره یې موده نه دا بجی شکو 50 درهم دوام هغه کړی او 50 کې هغه شریک شو وان استحق بعض الاناء کنیم برتن کې جو کو سره شریک راوته لوکان المشتری بالخيار اوس مشتری ته اختیار شو د انشاء اخذ الباقي بحصه من الثمن که بقایا پندوره کې خالی ټیک تا و انشاء رد کنه ټول برتن او بس که زه دا نه خلمه د کې نور شریکونه راوته تم برداشت کواله خدا بل پکې شریک شو دي سره بیا منجوا ومن با قطعه نقره کای وسړي د سروس پینو زاري وا ټوکړه خارڅ کړله چې شونه جوړ نو بسته شهیټه وا فاستحق بعضها کې نیم چوک مستحق روتلو اخذ ما بقي بحصتي مشتری ته اوس اختیار نشته د بقایا کومه ټوکړه پاتې ده د وخلي ولا خيار له پس کولی نشي دا خيار ته نشته مخته یو مسله خای ومن با درهمین و دینارا یو سړی د دې طرف نه 2 درهم یو دینار میلو کو د دې تویر کو کنه اخ طرف نه راوستل به دینارین و درهمین 2 دینار یو درهم جاز البیع بیع جایز کیږي اصل کې به داسې واقع کنه څه دینار به د دینار مقابله ته نه راولي درهم به د درهمین مقابله ته نه راولي بیا خو زیاتیږي کنه جنس به ولټا کې درهمین څه دي دا به د دینارینو مقابله کې صحیح ده کنه او دینار به د چا مقابله کې د درهم بدله کې ټیک شو وجعل كل واحد من الجنسين بدلا من الجنس الاخر یو جنس به د بل جنس بدله کې وګرځو بیا به جیس کېږي صحیح ده ومن باع 11 درهما یو سړی د 11 درهم ته ته در خرڅ کړل چې موته بدله کې برکای ب10 دراهم و دینار لاس درهم یو دینار جاز البیع بیا جایز ده ویلې 11 درهم دی کنه دی کې لاس درهم خو به د لاسو مقابله کې شي کنه ایو درهم به د دینار په مقابله کې شي جنس به خلاف ته وګرځي وکانت العشره بمثلها لاس د لاسو بدله کې و دینار به درهم دینار به د درهم مقابله ته واچي نه د شی ته به وچ شي صحیح شي